یو سره مخامخ ناسته لنګې والی دی کمیسي نشته ټوپۍ نشته او لګیا دی جاړي رسول الله صلی الله علیه وسلم چې تقریر خلاص کړ نو راویې غوښتل چې هلکه تا ولې ژړل ورته وی یا رسول الله که ماته اجازت وي جناب محمد رسول الله ورته فرمایي چې بچیا د مسلمان شکایت مکوه که تا ته څه تکلیف وي نو ماته ووایه چې زه هغه رفع کړم ورته وی یا رسول الله جاړم په دې چې د خدای غریب ما خوار ما ټوپۍ نه لرم کمیس نه لرم کیړی نه لرم کور نه لرم د کور سامان نه لرم دغه یو لنګ مې دی چې خیرن شي نو لرې چېرته لاړ شم هلته یې ووینځم زه ورته بربند ناست یم چې وچ شي بیا یې وتړم او را روان شمه شکایت څه دی یا رسول الله ګیره مې سپینه شوه عمر مې ټول تیر شو دنیا کې ګوره د چا ودونه کېږي د چا کېدنې کېږي ما ته تر اوسه پورې چا پیشکش ونه کړي چې راشه چې ستا واده وکړمه رسول الله ورته وویل چې غم مه کوه ته لاړ شه په ارام کښېنه جاړه ما او مه شکایت کوه زه دې ذموار یم انشاءالله په ډېر لږ وخت کې به دې واده وشي چې یو دوه ورځې تېرې شي یو سوداګر راغی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یا رسول الله زما لور پیغله شوې ده چا سره چې ته مناسب ګڼې نو نکاح یې ورته وتړه حضور علیه السلام ورته وویل سوداګره ته ځه کور ته او زه سړی درلېږم چې کوم سړی دروازې ته درغی او زما نامه یې واخیسته نو لور ورته په نکاح کا سوداګر کور ته لاړ اوس رسول الله هغه سړی راوغوښته دا سړي نامه وه جلیبي ورته جلیبي به فریاد دې کړی او فریاد دې منظور شو د فلاني سوداګر کور ته ورشه نور بندوبست درته ما ټول برابر کړی دی سرتور سر د ابلختې د سوداګر دروازې ته ورغی دروازه یې ورته وټکوه سوداګر راووتو السلام علیکم وعلیکم خیر علي جلیبي به خیر شه جلیبی ورته وی تاسو درخواست کړی جناب محمد رسول الله تا هغه درخواست دی منظور شو سره د نکاح کولو دپاره زه رالیږلی یم سوداګر ورته داسې کوس پاس ګوري چې پروردګاره زه خو سرمایهدار او مالدار سړی یم دا خو د خدای ملنګ دی کور او سامان د کور خو څه کوي چې د تن جامې هم نشته نو د سره به زما لور څه روزګار کوي څه یې ونوې ورته ویې نه راکړلو وی بچیه ته صبر وکړه زه کور تپوس کور ته لاړو بیبي ته وایي چې ښځې ستا لور سره د نکاح کولو دپاره جناب محمد رسول الله جلیبیب راستولی دی نو جلیبیب خو داسې ملنګ و چې په ټول علاقه کې د هغه غریبي او ملنګي مشهوره وه ښځو م پېژندو جینکو م پېژندو سړو م پېژند ښځه ورته وایي سړیه پام کوه خدای د پاره چې جلیبي سره د لور نکاح ونه کې د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته زما لور به اوسېږي ورسره چېرته لور یې اوړاغه کړ
چوڑے اغدل نو پمنډه راووته ورته مورې دا پلار سره مې ستا څه جګړه ده څه خبر مې پلار راوړی چې ته ورسره په جګړه یې وی بچیا رسول الله جلیبیب رالیږلی دی تا سره د نکاح کولو دپاره نو ای بچیا ته به د جلیبیب سره څه ګزران کوې د هغه خو نه کور شته نه د کور سامان شته نه روزګار شته لورې ورته وایي چې مورې جلیبیب ته په خپلو سترګو مه ګوره چې چا رالیږلی دی د هغه په سترګو ورته وګوره او مورې زما دې په خدای باندې قسم وي د جلیبیب رالیږلو والا دومره ښایسته دی او دومره مالدار دی چې دواړه جهان یې مثل پیش کولی نشي د هغه په سترګو ورته الله داسې لوڼه به مونږ کوم ځای نه پیدا کوو او داسې پلار به کوم ځای پیدا کړي پلارانو ته مو ګوره او لوڼو ته مو ګوره او میندو ته مو ګوره د هلک پلار ته مو ګوره او د جینۍ پلار ته د جینۍ پلار او مور جواب راولیږي چې هلک به تماشې ورسره یې کیني ډولۍ به نه درکوي وایي ته په تڼاکو سټکورې شي تا خدای مرداره کا چې دغه زوی د درپسې بیا کوتک راغستی زه تنګ یم دې ښځو نه زه هره ورځ راکره یو ناست دی د ملا صاحب زوی له مې په ډېرې خوارۍ واده کړی او ویې واله زه یم ډېر شکر هم ته پې ګډېږې ته پې ګډېږې تا د زوی واده چې څنګه کړی نو خو ما ته معلوم دی